حادث عبارت کې راته ووایي. دا چې دا د عرفات ډیری ده. جی جی. کله چې حج شروع شي نو ټول خلک ټول مسلمانان دې ته راغونډي او کله چې بیا د قیامت ورځ نو کوم خلک چې وفات شي هغه ټول خلک به دلته راژوندي کېږي، دلته به راغونډېږي د حساب کتاب ورځ دلته کې به دې ته د اشر میدان ویلی شي. د اشر میدان. او د اشر میدان ته زمړه دلته به دغه ټول راټولېږي، دلته به واپس ژوندي کېږي، دلته به واپس ژوندي کېږي او دلته به راغونډېږي او حساب کتاب تل به دې ځای کې لګي، دلته به حساب کتاب کېږي. دا حدود ټول هغه ځای پورې دا کومه پټه چې لګېدلې دا کوم دا زیړ بورډونه چې ښکاري که نه داسې دا سیټه داسې دا چار چاپېره دا مکمل سرکل دی، دې سیټه شو داسې دې سیټه شو دا ټول چې دی دا د عرفات میدان دی. عرفات میدان دلته به د میزان تله لګي، میزان تله به دلته یعنې دلته به بیا موږ په قیامت کې ملاقات کوو. قیامت کې ملاقات دم په ژوندي نه ولیدو. او جی قدرمندو موږ خو خپلې عمرې له راغلي او غوښتل هم چې یاره دغه کم زیارتونه کوو تاسو سره هم شریک کو، خو زیات معلومات خو موږ ته نشته. نو بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو سعودي عرب خاوره ده او موجود ما عرفات ډیری کې دا هغه ځای دی دلته اسلام مکمل شوی. دلته آخري خطبه پیغمبر علیه السلام کړې وه. دلته حاجیان راځي او چې کله دلته نه راغلي خطبه نه شوي نو حج نه مکمل کېږي. د دې مختصر تعریف به را سره سید فیصل بھائی وکړي ځکه دوی دلته ژوند کوي، دلته معلومات ډېر دي ماشاءالله دین بارک. السلام علیکم فیصل بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. څنګه ښه؟ دا چې کوم دی دا جبل رحمه ده چې کوم ته جبل په عربۍ کې غر ته وایي او رحمه د رحمت غر ویلی کېږي. په قرآن کې د دې ذکر راغلی دی چې دا عرفات د عرفات په نوم باندې دا یادېږي. عرفات ډیری دلته حضرت محمد صلی الله علیه وسلم اخرنۍ خطبه حجة الوداع خطبه دلته بیان کړې وه چې کوم باندې دین مکمل شوی و چې اسلام چې کوم دی دنیا ته چې کوم دین راغلی نو هغه دلته مکمل شوی. په سر روایاتو کې دا هم راغلی ده چې حضرت حوا او حضرت آدم علیه السلام چې کوم دی چې دنیا ته رالو د جنت نه نو څه ډېر کلونه څه ډېر مده پس چې کوم دی هغه ملاقات په دې ډیرۍ باندې شوی. خو په سر روایاتو کې دا راځي. د دې نه علاوه دا د حج د ټول نه اهم رکن دی دلته چې د حج خطبه نه شوي چې کومه ته عرفه روژه خلک نیسي نو دا ټول حجیان چې څونه دي دا دلته راځي او دلته د حج خطبه ویلی کېږي چې دلته څوک نه رسېدلی د هغې حج نامکمل حج مکمل کېږي. حج د دلته نه مکمل کېږي. د حج دا هغه ځای دی چېرته چې دین مکمل شوی دین مکمل شوی دی او په د حج خطبه به دلته نه کېږي. بل په هغه خطبه کې د ټول نه اهم چې کوم دغه راغلی آیات چې لکه عجمي په عربي باندې څه فوقیت نشته او په عربي په عجمي باندې نشته، تور په سپین باندې څه فوقیت حاصل نه دی. په اسلام کې ټول یو شانتي دي، خو هغه تور دی د رنګ نه، خو هغه سپین دی، خو هغه عرب دی، خو هغه عجم دی. دا ټول چې څومره په اسلام کې دي دا ټول یو شانتي دي. چې چا اسلام قبول کړلی په دې د یو بل باندې بدتري نشته دی، که خو هغه مالدار دی که هغه غریب دی. دا ټول په اسلام کې الله پاک په نظر کې ټول یو شانتي دي. نو دا د ټول نه اهم چې کوم په خطبه کې دغه ویل شوی نو هغه دی. د هغې نه علاوه دا چې کوم تاسو لیدی شئ دا دی نیروزوبې ده چې په دې باندې څه کم 6,000 کیلوګرامه سونا په هغه وخت کې لګېدلې وه چې کوم په عربو کې د اوبو ډېر سخت قلت به دلته د اوبو ډېر مشکلات به نو 1000 کاله د دې نیر د اوبو نه حجیانو پیدا اخیستې ده چې کوم حج له راتلو یا عمرې له به راتلو یا د دې ځین عوامي خلک وو نو دوی به اوبه د دې نیر په وساطت 1000 کاله د استعمال شوي 1000 کاله د دې استعمال شوي دي چې کوم هغه اثار اوس هم دا موجود دي. دا کوم زوړ دیوال چې تاسو ته ښکارېږي دا ټول دلته به اوبه په دې نیر کې راتلې نیروزبیده کې. نیروزبیده د هغه وخت باچا هغه نوم زمانه هېر شو د هغو کور والا و هغه او هغې په اسلام کې هغې ډېر زیات دغه کړلی او هغې اسلام کې دا دغه کړلي چې مالدارتیا چې کومه ده دا یوازې دنیاوي نه ده، دا له آخري کامیابي د دې نه سازول غواړي. نو هغې د اسلام کې د اوبو دپاره په مدینه کې په مکه کې د اوبو قلت ختمولو لپاره ډېره غټه خرچه کړې وه چې څه کم 6,000 کیلو سونه صرف په دې نیر خرچه راغلې وه چې کوم مزدورو کار کاو او هغو له کومه تنخواه یا هغه کوم خرچه چې راغلې وه د اوبو نو هغه په دې باندې 6,000 کیلو چې په هغه وخت کې ډېر غټ اماونټ د دې نه جوړېده. نو د دې دا دغه دی. بل فیصل بھائی دا کوم خلک چې وایي چې یاره دلته به د قیامت په ورځ بیا دا خلک راغونډېږي دا په څه روایاتو کې شته دی خو څه زیاتو روایاتو کې نشته. نو دا داسې دغه خبره نه ده. اوس د آدم علیه السلام او د حوا علیه السلام هم خلک وایي چې دلته دغه شوي په څه روایاتو کې شته دی ملاقات خو صحیح څه حدیث او یا په قرآن کې دې ذکر نه دی راغلی. د ټول نه اهم دغه دا دی چې دلته حج مکمل کېږي او دلته پیغمبر اسلام اخرنۍ د اسلام خطبه حجة الوداع دغه کړې وه چې په کومو کې د ټول نه اهم دغه الفاظ چې لکه عجم په عرب باندې څه فوقیت نشته او د عجم په عرب باندې نشته، ټول مسلمانان یو شان دي خو که هغه د رنګ نه تور دي که سپین دي که هغه هر څه دي. دا د ټول نه اهم خطبه وه. قدرمندو دا عرفات ډیری ده دا ګیر چاپیره
چې کومه ګڼه دا ټول خلک د زیارت له راغلي دي. د دې نه پس به موږ دا د برخیجو سیټ اپ بای سیټ اپ دا پړوي تللی دي. اوس خو ټایم ناوخته دی د کې دا ځای په ځای لایټونه تاسو ته ښکاري. دا د دې بره لار ده، په دې لاره به بره موږ اوس ورخیجو، بره به هم دغه د زیارت کوشش کوو چې دا زیارت خپله موږ کوو، تاسو سره هم شریک کوو. په دې پړوو باندې تقریبا زموږ د پښتانه چې کوم زه ګورم مشران او بوډېګانې دا هم پې روانې دي، دا د خیجي خپل کوشش کوي چې را دغه زیارت وینم. بیا بره که وګوري نو ځای په ځای باندې دا لیکل هم پې شوي دي، خلک په دې ګټو باندې لیکل هم کوي. څه پیدا خو نه لري، خو بس خلک دي ځکه د الله نومونه د محبت نومونه په نومونو کې راځي او دغه خلک په دې ځای باندې دغه لیکل کوي. یعنی په دې باندې سره د پیزاره خلک ګرځي نو مناسب نه ده، خو پته نه لګي د خلکو داسې سوچ دی چې دلته د نومو لیکو نو راځي به دې خاورې ته به بیا راځي. دا د دې زیارت و دا هم تاسو سره شریک